اشاره الى نفي عبارت اشاره الوجوب بمعنى الاولویت تورک من یده سیف کې دا دغه د سوال کې سوال خو هغه شرک یو چې لکه ته وایي چې دلته یو مقدمه ده یجب تقدیمها مقدمه کې څه بیانې تقسیم دی معلوم ده تقسیم دی معلوم ده معروضات دی امور موته مزه مقدمه ده چې دا تر ځکه تقسیم دی معلوم معروض دی امور موته امور موته په پیژنده ځکه معرفت معروض مستلزم ده معرفت عارض لره عارض خو امور موته نو چې معلوم تقسیم کې معروضات دی امور موته نو امور موته او پیژنده نو فائدہ یې ورسوله امور موته بس ته فائدہ ورسېده دا مقدمه وه اوس اعتراض چې لکه تا ویلو چې دا داسې مقدمه ده چې واجب التقدیم ده نو واجب التقدیم هغه مقدمه العلم چې یو تصور دی علم بوجه ما تصدیق بالموضوع تصدیق بالغایه چې دا موقوف علیه ده په معنا د لولا علم تنا یعنی دا موقوف علیه ده په معنا د علت تام لپاره د شروع علی وجه البصیره الکامله دا معلول ده شروع دا په تصور کېږي بصیرت دا په موضوع کېږي کمال دا په غایه کېږي نو یو تصور ایو تصدیق بالموضوع چې دا موضوع ده ایو تصدیق بالغرض چې دا غرض ده دا درې شان دا موقوف علیه ده تام موقوف علیه ده تام معنی علت تام علت تام چاته وي چې وجودن علت لپاره د وجود دی معلول عدمن علت لپاره د عدم دی معلول نو دا درې شان چې دي تصور دو تصدیقه دا موقوف علیه تام ده یعنی دا علت تام ده لپاره د شروع علی وجه البصیره الکامله کدا درې وی به شروع علی وجه البصیره الکامله وی کدا درې نه به شروع علی وجه البصیره الکامله نه ایو موقوف علیه په معنا د زواج ده فوجده دا توقف ته معلول په علت ناقص ده چې دا وجودن موقوفی ادمن نه یعنی کایلتی معلول وي چې یو تعریف ته یو موضوع یو غرض دا درې کدا وی بیا شروع په مقصد کې وي کدا نه تعریف موضوع غرض بیا انتفاع نشته دا سره چې بیا شروع به تنه شي کولای بیا شروع کېدای شي توقف وجودن ده صرف یعنی دا درې وی تعریف موضوع غرض نو توقف ته شروع شته په دغه دریو په معنا د اذا وجد فوجد اي اذا وجد العلت فوجد المعلول چې توقف ته معلول د پیلت ناقص کاملت نه ده تعریف موضوع غرض کاملت خود تصور ده تاسو چې تعریف وکړي تصدیق ته بالموضوع بالغرض دا خو تعریف موضوع غرض دي الفاظ معنی نو دا موقوف علیه په معنا د اذا وجد فوجد چې دا وی شروع کوي شي اکدا نو نه دا د شروع باندې شي کوي بیا شروع کولای خوشي چې تاسو فن تصور خو شروع دی وکړه چې خالی فن تصور دی به مجهول نه ده مزه شروع جایز ده عدالت خدا معلوم تقسیمه معروض دی عمر موت دا اوس څه دا هو څه شان دا هو تصور ده انا تصدیق بالموضوع انا تصدیق بالغایه دا نه ده دا موقوف علیه په معنا د لولا ولم تناصر نه ده انا اذا وجد فوجد ده ځکه اذا وجد فوجد هم تعریف موضوع غرض وي دا خو تعریف موضوع غرض نه لیکنه خو دې شی تقسیم معلوم تقسیم ده معروض دی عمر ما ہوتا دا هونه تعریف ثانه موضوع نه غرض نه اذا وجد فوجد نه ده انا تصور د فن التصديق بالموضوع تصديق بالغايه ده نو لولا ولم تنهان ده اذا څنګه يجب التقديم واي نو دا طويل امور مکه چې فل اولا ان يذكر دلته وجوب په معنا د اولویت سره ده یعنی چې ته معلوم تقسیم کې معروض دی امور ما ہوتا ایو معروض دی امور ما په ځنه معرفت معروض مستلزم د معرفت تعریض لري نو امور ما دی په ځنه نو فائدہ یې ورسوله نو دلته وجوب زنه وایي اصطلاحي وجوب چې دا واجب التقدیم چې ته سوال وکې چې لکه واجب التقدیم خو لولا ولم تنغده چې یو تصور د تصدیق کړي یا موقوف علیه په معنا د اذا وجد فوجد
چې توقف ته معلول په علت ناقص ته وجودا نه عدمن نه خو تاری موضوع غرض دي دا تاری موضوع غرض وجودا موقوف علی یعنی چې دا وایي نو به شروع جایز ده خو په انتفاع سره انتفاع دي شروع نه راځي شروع خو ته په تصور سره کولای شي چې خالي تصور دی فانو کې بیا شروع ټیک ده مجهول نه راکنه څنګه یجب وای د ویلو عمر ما کې جواب کې بره فالاولا یعنی دلته وجوب په معنا دی اولویت سره ده اولا دا ده چې ته تقسیم معلومو کې معروضات دی عمر ما وته بس یو عمر ما او پیژنې نو فائدې عمر ما ته ورسول کنه نو یجب بمعنی استحسن خبره دا ده اشاره الى ان في عبارت شرع الوجوب بمعنى الاولویت دا اشاره ده دیتا چې په عبارت شرع کې وجوب په معنا د اولویت سره ده اولاد ده و اضافه التقسيم الى المعلومات اضافه الى الاقسام لا الى المقسم دا په سوال کې چې لکه ته وایې چې مقدمه ده په قسمه المعلومات ز معلومات تقسیمو چاته تقسیمو معروض دی عمر ما ہوتا نو شرط په مقسم کې وحدت تا ته معلومات جمع وای څنګه ته معلومات تقسیم معروض دی عمر ما ہوتا معلومات خو جمع ده شرط په مقسم کې وحدت تا څنګه معلومات تقسیم معروضات دی عمر ما ہوتا یو دا جواب دی دا وایي چې د تقسیم اضافت معلومات ته دا اضافت مقسم ته ده اقسام ته ده لا الى المقسم مقسم ته نه ده دا اقسام ته ده نو دا څه مطلب ده چې مقدمه فی تقسیم الشیء الى المعلومات نو دا معلومات مقسم نه ده چې ته وایې چې شرط په مقسم کې وحدت ته ادا خو ډیر دي په قسمت المعلومات زه معلومات تقسیمو هغه معلومات جمع ده مقسم ده مقسم کې خو شرط وحدت څنګه دي جمع راوړه دی وایي د اضافت معلومات او اقسام ته دا اضافت ده د تقسیم اضافت معلومات ته دا مقسم ته نه ده اضافت چې ته وایې چې شرط په مقسم کې وحدت ته معلومات خو جمع ده اضافت تقسیم معلومات ته نه ده اضافت مقسم ته چې ته بیا وایې چې مقسم خو کې وحدت ته دا جمع ده بلکې دا اضافت اقسام ته ده اضافت الشیء الى المعلومات تقسیم الشیء الى المعلومات شیء تقسیم معلومات ته نو شیء مقسم ده اخو یو ده نو اضافت التقسیم الى المعلومات اضافه الى الاقسام دا اضافت څه اقسام ته ده دا څنګه چې ما معلومات مقسم کړ چې تی اعتراض وکړي چې لکه ته وایې چې المقدمه فی قسمت المعلومات دا تقسیم په دا مقدمه چې دا قسمت په تقسیم معلوماتو کې ده معلومات خو ته مقسم کړ جمع ده شرط په مقسم کې وحدت ته دا وایي چې نه دا څنګه ده دا څه ده چې مقسم ده شای دا اضافت تقسیم معلومات ته دا اضافت اقسام ته ده اقسام خو ډیری کنه ځکه معلومات جمع ویل ده اصل کې دا څه فی تقسیم الشیء الى المعلومات شای تقسیم معلومات نو معلومات اقسام دي نو خو جمع کېدای شي هغه مقسم واحدي دا مقسم نه اقسام دي اوس بیا اعتراض چې خطی شو المقدمه في قسمه المعلومات اي في تقسيم الشيء الى المعلومات شي تقسیم هغه مفرد د وحدت ته پکې معلومات ته کوم دا اقسام دي اقسام خو ډیری نو معلومات جمع ټیک بس بیا اعتراض چې دا خدای عبارت غلط ځکه دا داسې عبارت چې تقسیم الشيء الى المعلومات بیا پسې وایي الى المعروضات دا خو غلط سی عبارت چې ته وایې اضافت تقسیم معلومات ته اضافت تقسیم دا اقسام ته دا معلومات اقسام دي ام اقسام شایده یعنی تقسیم الشیء الى المعلومات نو بس معلومات اقسام دي بعد ډیر دي کنه ډیر دي اقسام خاصی ډیری ام اقسام شایده آیو ده
و سوال پیدا شي چې ټیک ته بیا داسې عبارت دی فی تقسیم الشیء الی المعلومات مذهب صحیح شو په دا وروسته پسې وایي الی المعروضات دا خو دوه ځلې دی الی راوړه یې وایي تقسیم الشیء الی المعلومات بیا وایي الی المعروضات دا وایي دا الی نه ده دا الی المعروضات دا ای ده بأي تفسیریه لا با الی الجاره دا الی جاره نه ده دا ای تفسیری ده دا څه ده تقسیم الشیء الی المعلومات ای المعروضات دا معلومات په خپل معروضات کې کنه دی عمره مو نو الی المعلومات نه چې ته اعتراض وکړي چې دا خو دې دوه الی راوړي دوه سیلې دی راوړي تقسیم الشیء الی المعلومات یو دا ابل الی المعروضات دا څه نه کیږي چې یو تقسیمي دوه ځلې اقسام بیانیا چې تقسیم الشیء الی المعلومات بیا الی المعروضات دا وایي دا الی نه ده دا ای ده ای بأي تفسیریه لا با الی الجاره دا په ای تفسیریه سره دا د معروضات تفسیر کوي تقسیم الشیء الی المعروضات الی المعلومات ای المعروضات تقسیم د شی کوم معلومات ته ای المعروضات چې دا معروضات دي عمره مو ځکه ویل وقولو ای معروضات بأي تفسیریه لا با الی الجاره دا کول چې ای المعروضات دا په ای تفسیریه سره ده دا د معلوماتو تفسیر ده نه په الی جاره سره ده انتها خلاص دلته بل مینه ایسته کنه ها ګوره اوسه دا سی ویلو اما لا یکونه دا په متن کې متن مو بیانولای متن کې چې ویلو دا چې دا څلور تقسیمات دي یو یې علاقه تقسیم ده ا تقسیم ثنایی ده چې شای بیا د غوی موجودی ابا معدومی بس خلاصه واسطه پکې نشته دا مذهب دی علاقه ده بل مذهب چې شای بیا موجودی یا به معدومی ثابتی یا معدومی منفی وي دوه تقسیمه بل مقصد تقسیم پکې دا چې شای بیا موجودی یا به معدومی یا به حالی دوه درې تقسیمه چلرم پکې دا چې شای بیا موجودی یا به معدومی ثابتی یا به معدومی منفی وي یا به حالی څلور وړوي دا سی ویلو اوس متن خدا ته هو مذهب بولا علی لك الاحتمال الاول احتمال اول دا المعدوم ليس بثابت متن ته ګوره احتمال اول دا المعدوم ليس بثابت ولا واسطه بينهما معدوم ثابت نشته یو صرف معدوم منفی ده ولا واسطه بينهما او واسطه نشته موجوده معدوم منفی منفی دا اهلیت دي اهلیت دا څه وایي چې شی به موجودی بس خلاص دا موجود یا به معدومی بس دا دوه اقسام مني منځ کې حال شو یا معدوم ثابت شو دا کسی ګډه وړي نه مانی بس تقسیم ثنایی مانی چې شی به موجودی یا معدومی دې دا معنا چې شی به موجودی کسری وجودی کا مجازی وجودی حال پکې رااله شی به موجودی کسری وجودی لکه جواهر اراضی انضمامی یا حالی مجازی وجودی لکه اراضی انتزاعی دا ټول موجود کی دي نو شای بیا موجودی اصلی وجودی لکه جواهر یا اراضی انضمامی یا مجازی وجودی لکه اراضی انتزاعی کل فوقیت دا موجود یا به معدومی یعنی هیچ وجود بیانی نه به اصلی وجود لري نه به حال وال وجود لري بس دا معلوم مدد تقسیم ثنایی من خاجی فالمعلوم امام انسانی ای علم لما لا يكون له تحقق في الخارج خلاص والتفسير کراو دا سی ویډیو معلوم ما من انسان ای علم معلوم تقسیم زکو الیا کې کوي چې معلوم بچي یا به موجودی یا به معدومی بازار دو اقسام بیانې معلوم ترجمه وکړه هو من انسان ای علم سره دغه سوال دا چې معلوم نه متبادل دا چې معلوم نه مراد معلوم بالفعل بالفعل معلوم او دا غلط ده
ځکه که داسې شي نو به لازم شي عموم د اقسامو د مقسم نه والتالي باطل ځکه ته معلوم بالفعل وایي اقسامو کې یو موجود وای نه یو معدوم دغه اقسام چې دي موجود معدوم دغه معلوم بالفعل اقسام نه جوړیږي ځکه داسې موجودات به یا معدومات به چې ما ته ونه معلوم بالفعل بیا ایوه موجودات معدومات دا دنیا پرته ده زمکه کې باندې نه داسې شیان موجودات چې ما ته نه دي معلوم نو ته به معلوم نه به مراد معلوم بالفعل نو لازم چې عموم د اقسامو د مقسم نه ځکه اقسامو کې یو موجود ده یو معدوم نو موجود معدوم دا خو مختص معلوم بالفعل سره نه دی یو شاید نه ماته معلوم بالفعل بیا دې موجود یا معدوم دی نو زه جواب وکړ چې نه معلوم معنا دا نه ده چې بالفعل معلوم وي امام انسان یې علم چې شان علمي بس بالفعل وي شان علم څه معنا يمكن ان يتعلق بالعلم ممکن چې علم تعلق کې ورسره امکان منافی فعلیت سره نه ده ممکن ده چې ته موجود شي اگر که بالفعل نه امکان خو ته وجود فعلی سره منافی نه ده ته وجود بالفعل هم ده ممکن ده ممکن په امکان خاص ده او بالفعل ده موجوده نو معلوم معنا دا نه چې بالفعل معلوم چې ته وایې چې لازم چې عموم د اقسام د مقسم نه داسې موجودات معلومات وي خارج کې معلوم بالفعل دې مونږ ته نه نو عموم د اقسام مقسم نه راځي نو دا وایي چې نه سړیا معلومه مراد معلوم بالفعل نه ده امام انسان یې علم چې شان علمي یعنی يمكن ان يعلم امکان ذاتی دی علمي کبیل فعل ماته ویا کني کبیل فعل بیا امکان ذاتی دی علم راغی کني بالفعل خو امکان ذاتی استه منه محال نه چې علم سره متعلق دا ټول دنیا په کې راځي کبیل فعل معلومات یا په کې راځي ځکه ممکن دي کنه په امکان ذاتی یعنی علم سره متعلق ته په مرتبه د امکان ذاتی کې یعنی محال نه ده او ته بالفعل معلومه زه بالفعل معلومه ممکن په امکان ذاتی یعنی ما سره د علم تعلق نه ده محال امکان ذاتی خو دې ته وایي چې محال نه هغه موجودات معلومات چې موږ ته بالفعل نه دي معلوم آپ کې راغلي چې بالفعل دي آپ کې راغلي چې کټول انسان یې علم ټول شان علم ده یعنی يمكن بالامکان ذاتی ان يتعلق بالعلم ممکن په امکان ذاتی سره ده چې علم تعلق سره راشي کنه امکان ذاتی یعنی محال نه په اعتبار د ذات او ته ممکن په امکان ذاتی یعنی ته معلومه په مرتبه د امکان ذاتی کې یعنی تا ذات معنی نه د تعلق دی علم نه پس خلاصه که بالفعل دی کني نه دی ايما انسان علم چې شان علم اما لا يكون له تكفر في الخارج دا یې کو تقسیم ده اما لا يكون یا مدا شایدات دي لا يكون له تحقق چې نه به پر تحقق او وجود په خارج کې یا به وجود خارج کې نه خلاص پس دا معدوم یا به خارج کې وي دا موجود نور واسطه کتاره چې دا حال دا ماضی ثابت تا دا افراد دا نه مانی او یا به وجود لري خارج کې یا اصلي وجود یا مجازي وجود دا موجود یا به وجود نه لري اصلا نه اصلي وجود نه مجازي وجود دا معدوم اوس د په دې سوال کې دا خارج ولې لګیا دا وایي اما لا يكون توکل یا باندې د پر وجود په خارج کې انما تبرکایده فی الخارج خارج کېد ولې لګیا خدا څه وایي کنه چې په یا وجود باندې خارج کې یا ذهن کې وایي خارج ته ذکر کوي چې دا له حق دي دا ته نه دي منطقي چې دا وجود خارجي او دا ذهني او دا څه نه مانی دا له خلق کې خارج باندې اما لا يكون توکل یا باندې چې پر وجود په خارج کې انما تبرکایده فی الخارج متبرک کید دی خارج لانهم دا الیاک دي لا یکونون بالوجود ذهنی د وجود ذهنی معنی نه بیا زیر چې وجود نه معنی و الا لازم بس خرق وتالي باطل تاویل نو غیر خرق راځي که وجود ذهنی راځي ذهن ته موږ دریاب سوچ کو غره سوچ کو اور سوچ کو
به دا وجود ذهني چې راشي نو که حصول بیان فصحای یعنی نفس خارج ذهن ته راځي نفس مایت خارج ذهن ته راځي به خو نفس مایت خارج ورده به ذهن ته راځي به ذهن وسوځي که حصول بیان فصحای یعنی حصول د اشیاء په ذهن کې بماهیت الخارجیه مایت خارجي سره نو خارج کې خوشا ورده سوځول کې ذهن کې حصول بیان فصحای ده ای بماهیت الخارجیه هغه خارجي مایت ذهن کې ده نو خارجي مایت خواص نه خو سوځولو هغه به تاسو نه وسوځي خارجي مایت ته غره هغه سره خو لازم چیرلو چې شای و چیري ویښلې یا به تاسو نه وښلې یا غر کې دلو لکه وب دریاب هغه به تاسو نه ډوب شي او طالبات اکه حصول بالاشباح اشباح سره شبه معنا نوای وجود تشه چې مشابه شي سره په بعضی صفاتو کې هم مماینه په مایت په وجود کې وجود جدا مایت جدا او صرف بعضی صفاتو کې ورسره یو لکه د تاسو ته درغله نو تاسو کې چې زه به شبه شي سره شبه انسان نوای وجود راځي تاسو ته چې معنی مباین ده وجودن و ماهیتن ځان ته وجود ده خارج نه راځي ده حصول د اشیاء په ذهن کې بلا اشباح په شبه سره ده یعنی نوای وجود ذهن کې ده چې خارج نه راغلی نوای وجود رب پیدا کړ رب په دې کاری ده چې ته بار پیدا کړې رب په دې کاری ده چې تا غو دې شای ما ذهن کې پیدا کړ تا ذهن کې پیدا کړ نو ذهن کې شبه ده نوای وجود ده تا غوندې نوای وجود ده چې دا مباین ده تا نه وجودن و ماهیتن ځکه ته خو نه یې ذهن ته تللی که نه نوای وجود ده تا غوندې ده په بعضو صفاتو کې تا غوندې ده دا شبه شو نو دو ویالی چې ذهن کې نشي شایاناتی ده نه بیان فصیحه چې نفس مایت خارج ذهن ته راشي هلکه نفس مایت خارج ورته تا ذهن ته راځي نو خارج ته اور سوځول کی چې مایت ته اور ما ذهن ته راغلی خو ما خو ذهن وسوځي اوبه راغلی که ما ذهن ډوب شي غر راغی که ما ذهن وشلی په تالي باطل شبه نه ده ځکه شبه خو مباین وجود ته وایي نوی وجود ته وایي چې خارج نه مبایني وجودن و مایتن بعضو صفاتو کې ورسره یو رنګی دا هم معنی مباین شاید تا ذهن کې نو حکم په یو مباین په حکم په بل مباین نه ده که چې ته دغو شبه باندې چې تا ذهن کې دې باندې حکم کیا نو هغه په ما حکم نه ده ځکه دا خو معنی مباین وجودن و مایتن دې له وجې نه ذهن کې له سره څه شی شتان دا لیاق وایي خالی خارج مانی خالی ځکه وایي انما تبرکه فی الخارج متبرک قید خارج لانهم لا یقولون ځکه دو نه وایي بالوجود ذهنی وجود ذهنی نه مانی او یکون یو شی خارج کی وي والاول هو المعدوم فی الخارج اول معدوم خارجي وایي والثاني هو الموجود فيه دوم ته موجود خارجي وایي فهذه قسمه ثنائيه دفع دې سوال کوي چې دا د په دې نور تقسیمات ولې مخکې کړ وایي واخو دا وجه چې دا علی حق دي زه حق خوښوم زما علی حق تابع دوم وجه دا ده چې دا تقسیم ثنائي ده دا نور خو دوه ثلاثي دي ایو رباعي ده ثلاثي خو د ثنائي تابع ده ځکه ثنائي خو اصل د ثلاثي او رباعي پره فازي قسمه ثنائيه تر تقسیم ثنائي ده یتبوا دی پسې را روان دي ثلاثيتا دو ثلاثي و رباعي ایو رباعي اوس لاندې راځي واراد بالعلم العلم بوجه ما فالمعلوم يشبه المعدوم الذي لا كنه له تاخم ویلو خلي اما لا يكون قدم الجميع على الوجود نظرا الى تقدم الادم على الوجود دا دفع سوال کوي سره دا تقسیم د کړه دالیا کو چې صاحب یا خارج کې نوی پیدا معدوم یا خارج کې وی پیدا موجود پیدا ادمي دی ولې مخکې په وجودي چې توای نه خارج کې دا معدوم چې وی دا موجود
چې نوې دا معدوم په خارج کې دا دی ولې مخکې په وجود حالانکه وجود اشرف ته پرې وسره آدم ته اول به وجودي ویل کړ دا جواب کې قدم الادمي على الوجودي مخکې کا آدمي په وجودي نظرا په دغه خیال الى تقدم الادم الى الوجود چې آدم مخکې د په وجود څنګه مخکې ده آدم دی ممکن مخکې ده په وجود دی ممکن په تقدیم زمانی پر رائے دی متکلمینو په تقدیم ذاتی پر رائے دی حکماو یعنی زمانی تقدیم خو او متکلمین دا څه وایي چې آدم دی ممکن مخکې ده په وجود دی ممکن په تقدیم زمانی په زمانه کې مخکې ده دا تنوې په زمانه و زمانه وا چې ظرف دي تا آدم تنوې پکې تا آدم مقدم وي تا په وجود یعنی بعض ازمنه چې ظرف لپاره د آدم دیتا دا مخکې وکنه تا په وجود تا وجود خروج ته نور زمانو کې راځي نو آدم مخکې د په وجود دی ممکن په تقدیم زمانی فلسفه دا څه وایي چې آدم کې تقدیم زمانی شته بعضو کې تقدیم ذاتی فقط تا او چې کوم حدیث زمانیات دي په زمانو کې وي حدیث لکه تاسو مو دلته آدم مخکې د په وجود په تقدیم زمانی یعنی بعض ازمنه ظرف الادم و اتا نواله و پکې اکه تا وجود نو بیا وروسته بعض ازمنه ظرف الوجود شه د ظرف تا وجود پره نو آدم په داسې زمانو کې راغی چې وجود نه و چې تقدیم زمانی وای کله کله به تقدیم زمانی نه خالی تقدیم ذاتی کله عقول پرای دی حکماو لکه آدم دی عقل اول مقدم د وجود دی عقل اول په تقدیم ذاتی نه په تقدیم زمانی زمانی تقدیم خو نشته ځکه عقل اول خو قدیم ده ولدا صادر ده ذات کې واجب تعالی بل ایجاب یعنی واجب تعالی فاعل بالاستقرار ده ایجاب معنی استقرار یعنی الله فاعل بالاجاب ده یعنی دا چې فاعل ده چې واجب کړی دا عقل اول به حسب ذات ځکه ذات ته واجب تعالی سره علاقه ده اراده سره نه ده ذات الله ازل کې خدای ور سره ازل کې ده کړه دا ته فاعل بالاجاب وایي چې ذات ته الله فاعل بالاجاب ده یعنی ایجاب معنی فهم ده چې بالاستقرار مطلب دا ده چې ذات ته وایي تعالی فاعل بالاجاب ده یعنی ذات ته الله واجب کړی دا عقل اول به حسب ذات ځکه عقل اول لازم ده ذات ته واجب تعالی سره نه اراده سره چې ذات ته واجب تعالی او ازل کې ودا ور سره ادم نشته پکې زمانن چې ادم مخکې د وجود په زمانہ کې داسې زمانه ازمنه نشته چې پاک عقل اول نه ځکه دا خو لا واجب تعالی پر فاعل بل ایجاب ده یعنی الله سبحانه ذات په اعتبار واجب کړای دا ذات ته عقل اول ذات سره علاقه ده ذات ته الله ازل کې ده نو ده ازل کې ده اراده دی الله سره تعلق نشته که اراده سره وي بیا ټیک ده واجب تعالی ذات په ازل کې وځي بنو بیا واجب تعالی اراده چې ور سره متعلق شو عقل اول سره بیا پاسه پیدا شو عقل اول دا څنګه ده بلکې عقل اول صادر ده ذات ته الله نه بل ایجاب نو عقل اول په اعتبار وجود دا خو لازم ده ذات ته الله سره ذات ته الله ازلی عقل اول ازلی خو دومره ده چې آدم مقدم ده په وجود دی عقل اول به حسب ذات تقدیم ذاتی ده تقدیم ذاتی څه معنی تقدیم ذاتی دا معنی چې د آدم ذات په اعتبار مقدم ده په وجود ذات په اعتبار څه معنی ځکه د آدم علت ته اصل کې وجود پره ځکه وجود مرتب علی الادم ده ولی ممکن ده کنه اصل په ممکنات کې آدم ده نو آدم باندې وجود مرتب ده دا آدم اصل ده اصل ته مقدم به ذات وي بس دا نه چې زمانه خو یو ده او تقدیم ذاتی دی آدم شته څنګه وجود دی عقل اول مرتب ده په آدم دی عقل اول ځکه اصل په ممکنات کې آدم ده کته نه جایل نه موجود کنه نو په اعتبار د نفس ذات سره د کې آدم ده کته نظر جایل نه دی موجود نو چې آدم ده
نظر سره نفس ذات تاکلی اولته نو ادم اصل څه پکې او اصل مخکې نو ادم مخکې څه په وجود خالی دغه تقدیم چې د اصل د ادای سره ده ځکه ویل قدم الادمي على الوجودي ادمي مخکې کې په وجودي اذن په دغه خیال لا تقدم الادمي على الوجود چې ادم مخکې د په وجود بین ادم الممکن سابق على وجودي بذات ادم دې ممکن مخکې د په وجود دې ممکن باندې بذات عند الحكماء وبزمان عند المتكلمين التقديم الزماني د فرایض متکلمین ادو پرې تقدیم ذاتی ده خو په بعض ممکنات کې ټولو کې نه او تاسو مونږ یو مونږ باندې ادم مخکې د زمانه په اعتبار وبزمان عند المتكلمين التقديم الزماني د فرایض متکلمین چې متکلمین وایي ټول جهان دې نو بیا پیدا شي والمسبوقيه الاولى عباره عن الحدوث الذاتي والمسبوقيه الثانيه عباره عن الحدوث الزماني مسبوقیت اول یعنی چې ادم مخکې دا وجود دی ممکن به حسب ذات مسبوقیت معنا مخکې کړای شوی چې ادم مخکې کړای شوی دا وجود به حسب ذات دا ته وایي حدوث ذاتی او مسبوقیت ثانیه چې ادم مخکې د مونږ په وجود زمانه په اعتبار دې ته وایي حدوث زماني والمسبوقیت الاولى مسبوقیت وجود دا وجود مسبوق بلا ادم ده ادم ته نه مخکې ده ادم مسبوق ته یعنی په دې باندې سبقت کړی شو ده مسبوقیت الاولى اولنه مسبوقیت چې وجود دې ممکن مسبوق ته مخکې کړی شو ده د باندې و ادم په تقدیم ذاتی ادم اصل د پاشاو کې په ممکناتو کې نو مقدم بذات ته اصل ده دا عبارت ته حدوث ذاتی نه والمسبوقیت ثانیه ادوم مسبوقیت چې دا وجود مسبوق بلا دم زمانن یعنی بعضی ازمنه کې ادم دې ممکني بعضی ازمنه کې وجودي عبارتونه له حدوث زماني دا عبارت ته حدوث زماني نه او بعضی تودي زماني وای كما سيجيب إن شاء الله سبحانه وتعالى بس يا صح دماغ منبوط